مزید problems بکو دا یو بل problem دی at any time t the position vector of a particle moving in a plane can be represented by a cos omega t b sin omega t where a and b are constants. Find the components of its velocity and acceleration along the coordinate axis. یو particle دی هغه په دې رول سره موومنت کوي دغه velocity or acceleration components might find out کول دي نو لہذا دا given position vector of the point چې دی position vector of the particle هغه موږ په دې طریقې کار سره راکړی دی دا parenthesis طریقې کار یوز کړی دی نو لہذا دا موږ هغه I او J component کې بیا داسې لیکو A cos omega t I plus B sin omega t J velocity لپاره به first order derivative of the position vector وکړو first order derivative by the x component derivative واخلو the y component derivative واخلو دا derivative زموږ سره راځي minus a omega sin omega t or the y component derivative راځي b omega cos omega t نو دا velocity شو نو لہذا دا یو چې دی دا x component of velocity شو دا بل y component of velocity شو زموږ سره نو دا ما بیا دلته کې لیکل دي چې x component of velocity vector is equal to vx notation دا استعمالېږي sometimes x sub v هم استعمالېږي نو کوم چې تاسو ته convenient یې هغه استعمال کړئ minus a omega sin omega t or y component is equal to vy b omega cos omega t the acceleration لپاره به د دې بیا derivative واخلو और यदि बया डबल डेरिवेटिव چې دا غزم سره دا جوړیږي ماینس ا اومېگا سکوير دا سمپل ډیریویټیوز دي تاسو په اسانه سره معلومولای شئ نو دا x component of acceleration شو دا y component of acceleration شو نو لہذا دا مالي کلی دي چې د acceleration x component دا او د acceleration y component چې دی هغه دای زموږ سره دا بل یو پرابلم دی the position of a particle moving along an ellipse is given by r is equal to a cos ti plus b sin tj or the a the value عموما पे ellipse पे equation के the b na greater yi the major semi major axis value the semi minor axis value da hadhi सवाल कोई कि find the position of the particle where velocity has maximum and minimum magnitude no دا پارټیکل چې د کوم پوزیشن ویکټر چې موږ دا راکړی دی هغه په الیپس کې موومنت کوي داسې الیپټیکل موومنت کوي نو دا وایي چې هغه پوزیشن معلوم کا په کوم باندې چې ویلاسټي یا د ټولو نه زیات وي او یا د ټولو نه کم وي دا دې پرابلم سولوشن کو پوزیشن ویکټر یې موږ راکړی دی r is equal to a cos ti plus b sin tj د a value چې دا هغه greater than b ده د دې ویکټر پوینټ فنکشن د لپاره د t value چې دا هغه د 0 ریډین نه د 2 پای ریډین پورې وي دا پارټیکل چې کوم پات ټریورس کوي هغه ما رفلی سکیچ کړی د دلته کې دا یو الیپټیکل پات ده اور د t د دې ډیفرنٹ ویلیوز د لپاره د دې پوینټ different position vectors چې دی غرازي like for t is equal to 0 دا position vector براشي ai for t is equal to pi by 4 or pi by 4 ودا position vector راکی او دغه شانته د t different values د لپاره different position vectors چې دی هغه په دې elliptical path یا elliptical trajectory of the particle چې دی غزم سر راځي دا سوال solution طرف ته راځو نو په دې سوال کې زموږ دا سکړی دي چې هغه پوزیشن اف دی پارټیکل چې د معلوم کا په باندې ویلاسټي زموږ سره میکسیمم نو ګورو چې په کوم ځای کې په دې ځای کې میکسیمم راځي په دې ځای کې راځي په دې ځای کې باندې راځي یا دلته کې یا اني اذر پوینټ هغه اوس فایند اوټ کوخه نو لول به ویلاسټي زموږ معلوم کما نو د x کمپوننت ډیریویټیو زموږ سره راشي دا یو plus the y component derivative زموږ سره دا راشي د دې velocity magnitude چې ده او دا زموږ سره جوړ شي آسان دی ښه
نو فردر باشي a square sin square t plus b square دا cos square t راځي 1 minus sin square t ته ما کنورټ کړی دی ٹھیک دا اور انڈر دی روٹ اوس یو سوال ذهن ته راځي چې دا cos square ولې 1 minus c square 1 minus sin square ته کنورټ کړي دا sin ولې 1 minus cos ته نه کنورټ کړي نو هغه ریزن چې دی هغه دلته کې a is greater than b باندې راځي که چېرته b is greater than a و نو لہذا بیا به موږ دا sin چې دی دا به یو cosine ته کنورټ کوو او فردر دا ایکسپریشن چې دی لاندې زموږ سره راځي ښه نو دا که زه مزید سمپلیفای کوم دا به تیر راشي اور مزید الجبرائک سمپلیفیکیشن کا زوا کا ما سائن سکوئر ٹی تی کامن واخلم نو a سکوئر مائنس b سکوئر سائن سکوئر ٹی پلس b سکوئر اور انڈر دی روٹ دا براشي اوس دلته کې اغلته کې چې ما کا سکوئر کنورټ کړو نو a سکوئر مائنس b سکوئر راغی چونکه a سکوئر ګریټر دین b دی او دا a او b پازیټیو ویلیوز زموږ سره نو a greater than b د a square چې دی هغه به هم greater than b شي نو لہذا دا سیس چې دی دا به موږ له پازیټیو ویلیو راکوي که چېرته b greater than a وی نو لہذا موږ بیا کوشش کوو چې زه دا b square minus a square ته کنورټ کما نو په دې وجه باندې دا وړکیشن لاجیک و چې دا cos square موږ کنورټ کوو sin square چې دی د دې کنورژن یو ونه کو اوس فیلحال دا پرابلم چې دی سټریټ اوی سالو کو ډیټیل په کې لا نه کو دا زما سره د ویلاسټي میګنیچیوډ راغی دې پرابلم کې مونږ ته وایي چې د پارټیکل هغه پوزیشن معلوم کا چې په هغې باندې ویلاسټي میکسیمم وي اوس دا کوم ویلاسټي فنکشن چې زما سره راغی د ویلاسټي میګنیچیوډ فنکشن یعنی سپیډ اف د پارټیکل چې کوم زما سره راغی نو دا په دې ټول پوزیشنز باندې چې د سپیډ ریپرزینټ کوي کټی پکې ز فرض ک پای بای 4 کې د مانو په دې ځکه کې با سپیډ اف د پارټیکل زما سره راشي ک ټی از ایکوال ټو 0 پکې کې د مانو په دې پوزیشن په سپیډ اف د پارټیکل زما سره راشي نو دا د دې ځای نه راوخلا او تر د دې ځای پورې چې دا څومره انفینټ پوینټس دي په دې پارټیکل پوزیشنز دي نو دا ویلاسټي میګنیچیوډ چې دی هغه ټول مونږ ته ریپرزینټ کوي نو دی به کوس وایي چې میکسیمم به کم ځای باندې راځي مینیمم به کم ځای باندې راځي نو فیلحال دا سټریټ اوی سالو کوو ښه د میکسیمم ویلیو دپاره زه چې دا ساین سکویر ټي چې دی که دا زه د 1 پوټ کما نو دا ایکسپریشن چې دی دا به ماله میکسیمم ویلیو راکوي اوس ساین سکویر ټي از ایکوال ټو 1 مطلب ساین ټي از ایکوال ټو پلس ماینس 1 او د دې ځای نه خواته ټي از ایکوال ټو پای بای 2 او یا 3 پای بای 2 نو کټی از ایکوال ټو پای بای 2 نو هم نو ساین ټی چې دی هغه 1 راځي او کټی 3 پای بای 2 نو ساین ټی چې دی هغه ماینس 1 راځي نو په دې انټرول کې کټی از ایکوال ټو پای بای 2 او کټی از ایکوال ټو 3 پای بای 2 نو دا ریلیشن بیا موږ ته وایي چې z is equal to pi by 2 یا 3 pi by 2 په دې پوزیشن ویکټر کې پټ کما نو هغه پوزیشن اف د پارټیکل چې دی هغه زما سره په کنکریټ فارم کې راشي ماته معلوم شي چې په کوم ځای کې باندې ویلاسټي میګنیچیوډ میکسیمم دی نو لہذا زه دا پوټینګ کوم دلته کې وین ټي از ایکوال ټو پای بای 2 r اف پای بای 2 چې دی r cos پای بای 2 i پلس b sin پای بای 2 j نو cos پای بای 2 چونکه د 0 ایکوال دی دا کمپوننت په 0 شي او دا د 1 ایکوال دی نو د دې سمپلیفیکیشن به 0i پلس bj ته کنورټ شي او بیا دا ویکټر چې دی هغه موږ په bj فارم کې لیکو نو یو پوزیشن چې دی هغه زما سره راغی که چېرته د پارټیکل په bj پوزیشن باندې نو د دې ویلاسټي به په دغه ځای باندې به د پارټیکل ویلاسټي میګنیچیوډ میکسیمم وي دغه شانتي ټي از ایکوال ټو 3 پای بای 2 سبسټیټیوشن په پوزیشن ویکټر کې وکما نو مالوا پوزیشن اف د پارټیکل چې دی په ویکټر فارم کې راکی a cos 3 پای بای 2 i پلس b sin 3 پای بای 2 j سمپلیفیکیشن به دا راشي sin 3 پای بای 2 چې دی ماینس 1 ایکوال دی cos 3 پای بای 2 سټیل د 0 ایکوال دی نو دا به 0i پلس b انټو ماینس 1 j سمپلیفیکیشن به ماینس bj شي نو دا بل پوزیشن راغی په کوم باندې چې ویلاسټي میګنیچیوډ میکسیمم وي نو دا bj او ماینس bj په دې پات کې چې دی دا به وګورو
چې دا ویکټر کوم ځای کې راځي نو دا بی جای ویکټر چې دی زموږ سره دا جوړیږي او ماینس بی جای ویکټر دا جوړیږي نو لہذا که پارټیکل په دې پوزیشن باندې نو هم به ویلاسټي میکسیمم وي ویلاسټي میګنیچیوډ به میکسیمم وي یعنی سپیډ اف د پارټیکل به میکسیمم وي او که چېرته پوینټ په دې ځای کې باندې نو هم به سپیډ اف د پارټیکل چې دی هغه به میکسیمم وي اوس د مینیمم ویلیو د لپاره زه پټ کوم چې دا ایکسپریشن چې دی به ماله هله مینیمم ویلیو راکوي که چېرته په دې کې دا ساین ټي از ایکول ټو 0 وي د دې ځای نه به د ټي ویلیو 0 او پای راشي نو د ټي از ایکول ټو 0 او د ټي از ایکول ټو پای د لپاره سپیډ اف د پارټیکل چې دی په دې پات باندې هغه مینیمم راځي نو اوس هغه پوزیشنز ګورو ټي از ایکول ټو 0 په دې پوزیشن ویکټر کې پټ کما پوزیشن ویکټر چې دی به زما سره راشي a cos 0i plus b sin 0j نو دا ai زما سره راځي دغه شانتي ټي از ایکول ټو پای د لپاره هغه ماینس ai راځي نو لہذا د پارټیکل په دې دوه پوزیشن باندې سپیډ اف د پارټیکل چې دی هغه به انتهایی کم یې مینیمم وي اوس دا ویکټر چې دی دا په دې پات باندې دلته کې راځي دا ai ویکټر دی اور دا د دې اریجن نه ماینس ai ویکټر دی یعنی په دې دوه پوزیشنز باندې با د دې پارټیکل کوم چې الیپټیکل موومېنټ کوي په دې دوه پوزیشن باندې وي ویلاسټي دا سپیډ چې دی هغه مینیمم وي او په دغه دوه پوزیشنز باندې وي دغه میکسیمم وي اوس اصل په دې سوال کې چې اصل خبره ده کنه د ایکسپریشن کې د ساين سکوير ټي د 1 پټ کوم جو میکسیمم ویلیو براشي او که 0 پکې پټ کوم نو مینیمم ویلیو براشي بیهایند دی سکرین چې د لوجیک څه ده په دې ایکسپریشن کې د ساين سکوير ټي دا ویلیوز پټ کول لاجیک څه ده غو لاجیک اصل چې ده غو امپورټنت ده نو کم لرنینګ پوینټ چې د په دې پرابلم کې چې تاسو ته سیزده کې هغه په دې ځکه کې ده ٹھیک تا چې ولې دا دوه ولې ساين سکوير ټي از ایکوال ټو سبل ویلیو ولې نه دا ویلې د سی ولې نه دا ویلې او پای ولې نه دا ویلې او any other value چې دا غي ولې نه دا ویلې چې از پټ کما نو دا به میکسیمم ویلیو چې دا غمونږ لراکي نو لہذا دا چې دا ایکسپلینیشن ماډل ته کې په اخره کې کړی دی اوس دا a greater than b دی او a او b پوزټیو وي نو a سکوير ماینس دا a سکوير به د b سکوير نه هم ګریټر شي نو a سکوير ماینس b سکوير چې دی دا به پوزټیو ویلیو مونږ لراکي دا شانتي دا زموږ سره څه دی b سکوير دی اور دا a او b چې دی دا کانسټنټ دی نو a سکوير ماینس b سکوير او دا b سکوير دا فکسډ ویلیو دی دا فکس کانسټنټ ویلیو دی دا بدلیږي را بدلیږي نه البته په دې ایکسپریشن کې دا ساين سکوير ټي چې دی د دې به انفینټ ویلیوز راځي نو اوس ګورو چې هغه انفینټ ویلیو کم کېدای شي نو دا ټي چې دی دا د دې ډومین نه راغلی دی که زه ساين اف ټي اخلم نو د ټي ویلیو چې دی هغه دا ایزیوم کیږي 0 نه د 2 پای ریډین پورې نو لہذا وزه د دې ساين سکوير ټي آل پاسبل ویلیوز معلومه چې هغه د دې ایکسپریشن کې پټ کولای شم نو دا ساين ټي چې دی دا د دې ډومین نه په دې رینج باندې فنکشن دی که زه ساين ټي په دې ډومین باندې اپلای کوم نو رینج به -1 او 1 زما سره راځي خو چونکه دا ویلیو زما سره ساين سکوير ټي دا نو لہذا دا ساين سکوير ټي فنکشن چې دی کدا چرته ز په دې ډومین باندې اپلای کوم نو بیا به ویلیوز چې دی هغه د 0 نه د 1 پورې راځي نو لہذا په دې ایکسپریشن کې د ساين سکوير ټي ویلیوز چې دی هغه د 0 نه د 1 پورې خو شمه نو لہذا کله دلته کې وګورم کنه اوس په دې b سکوير کې دا ویلیو a سکوير ماینس b سکوير دا خو پوزټیو دی ٹھیک تا او دا ساين سکوير ټي چې دی د یا 0 دی یا د 0 نه ګریټر دی نو لہذا فلل به 0 ته ز اګنور کما او د 0 نه ګریټر به واخلو نو دا ساين سکوير او دا پروډکټ چې دی دا پوزټیو دی دا پوزټیو په دې b سکوير کې اډ کیږي ٹھیک دا نو کچر دا ویلیو چې دا 0 شي نو په دې b سکوير کې به هیڅ اډ نشي نو لہذا دا ایکسپریشن چې دی کچرته دا سی 0 شي نو دا هول ایکسپریشن بمولا مینیمم ویلیو بیا راکی اوس دا a سکوير ماینس b سکوير دا خو 0 کېدای نشي ځکه چې a is greater than b دی دا خو پوزټیو وي نو کدا 0 کېږي د دې ساين سکوير ټي د وجې نه به 0 کېږي نو کدا 0 شي
په دې بی سکویر کې به هیڅ اډ نشي، نو لہذا دا ایکسپریشن به بیا موږ له مینیمم ویلیو راکړي. نو د دې وجې نه موږ ویلیو که چېرته زه دا ساین سکویر ټي په دې ایکسپریشن کې 0 پوټ کما نو دا ایکسپریشن به مالا بیا مینیمم ویلیو راکړي. او دا مینیمم دا ایکسپریشن د څه نه راغلی؟ دا ویلاسیټي میگنیچیوډ فنکشن دی، یعنی سپیډ اف دی پارټیکل د پاره فنکشن دی په دې ټي کې. ښه نو د مینیمم ریزن چې دی خو کلیر شو چې د ساین سکیورټي ویلیوز چې ده د 0 نه د 1 پورې راتلی شي. نو که زه دلته کې که دا ایکسپریشن ټوټل 0 شي نو په دې بی سکویر کې به هیڅ اډ نشي، لہذا دا به مینیمم ویلیو راکوي. دغه شانتې بیا د 0 نه به دی رواني نور ویلیوز بالی 1/2 1/3 1/10 1/11. اوس که زه ساین سکویرټي چې دی هغه 1/11 پټ کومه نو لہذا دا a سکویر ماینس b سکویر به په 11 باندې ډیوایډ شي او یو ویلیو په دې کې اډ شي. اوس که زه په 1/12 باندې ډیوایډ کما جو دا اس 1/12 ساین سکویرټي ویلیو اخلم نو دا a سکویر ماینس b سکویر به بیا په 12 باندې ډیوایډ شي، نو دا پریویس نه به کومه ویلیو به b سکویر کې اډ شي. نو زه ګورم چې اخر دا ساین سکویرټي اخر څه واخلم چې دا ایکسپریشن چې د دې میکسیمم ویلیو په دې بی سکویر کې اډ شي، نو هغه 1 کېدی شي. ټیک ده، که زه ساین سکویرټي از ایکول ټو 1 واخلم نو په دې بی سکویر کې به د دې میکسیمم ویلیو چې ده هغه به اډ شي، نو ټوټلی دا سم چې دی دا به موږ له میکسیمم ویلیو راکړي. نو د دې وجې نه موږ په دې ایکسپریشن کې ویلو دی که زه ساین سکویرټي 1 پټ کومه نو دا ایکسپریشن چې دی دا ماله میکسیمم ویلیو راکوي. دا ریزن وبګي ښه.